آخر وخت کې به په آخر زمانه کې به دا کفار په تاسو باندې داسې زړور راځي چې په آخر زمانه کې به دا کافران په تاسو به داسې زړور راځي لکه څنګه چې یو اوږې انسان خپل دسترخوان ته راځي. مثلا یو کس دی که نه اوږې شو او دی خپل کور ته را روان دی، دی چا نه یېرېږي؟ چا نه یېرېږي. ولې؟ خپل کور دی، چا پکې څه کار دی؟ خپل اختیار دی. نو حضور پاک فرمایي ان قریب داسې وخت به راشي دا کفار به تاسو باندې داسې زړور راځي لکه څنګه چې یو انسان خپل دسترخوان ته راځي. صحابه کرام عرض کوي یا رسول الله ولې موږ دغه وخت کې کم شوي یوستو؟ وایي نه نه نه، تاسو به دومره زیات یې دغه وخت کې، تاسو به دغه زمانه کې دومره به زیات یې لکه سمندر زک په شانې. خو لیکن تاسو یو مرض پیدا شوي، دغه مرض په وجه باندې به تاسو باندې کفار زړور راځي لکه څنګه چې خپل کور ته راځي. صحابه کې یا رسول الله دا به څه مرض موږ پیدا شوي؟ حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل په تاسو کې دوه مرضونه پیدا شوي، حب الدنیا و کراهیت الموت. تاسو به دنیا سره محبت پیدا شوي، تاسو کې به دا پیسو مرض پیدا شوي او تاسو پیسو لپاره هر څه کوئ، حرام حلال غلا ډاکا سود، بس یې سم ملاوي کې تاسو لا حرامې که حلالي تاسو به دې بسې منډې وئ او مرګ به تاسو ایر کړي وي. داسې به دنیا کې لګیایي لکه ته به چې مرګ اډشته نه، مرګ اډشته نه او مرګ مډه ته راځي نه. چې کلم ای مسلمانه تا کیفیت داسې جوړ شو چې کله ته پیسو له هر څه وې حرام او حلال نه پیژنې او آخرت ته بالکل ایر کو چې زه به قبر لزم. حضور پاک فرمایي بیا به ته مغلوب او کافر به تا باندې بیا غالب راځي. محترم عزتمندو که صحابه کرامو هغه انسانانو او که الله پاک هغه ته دومره پاور ورکړی هغه صرف د یو وجه وه چې هغه په قرآن باندې عمل کړی. وہ زمانہ میں معزز تھے، وہ زمانہ میں معزز تھے، عامل قرآن ہو کر ہم خوار و ذلیل ہوئے تارکی قرآن ہو کر. صحابه کرام غیت الله پاک دا هغه زمانی سوپر پاور چې کوم قیصر او کسرا او الله خپو تر اوستیو هغه وجه دا و چې هغه به دا ناره وهله قرآن زمونږ دستور دی، قرآن دا الله کتاب دی. او نن مسلمان وایي چې ارس منم خو قرآن نه منم. څنګه نه منم؟ ګورئ الله تعالی فرمایي، مثال درکم که مثال اوس په دې خیربات کې سړی دی هغه تکړه ملک دی، ملک ښه تکړه هم دی او حکومت هم دی او دلته کې یو غریب کس راپاسي او هغه ورته څه شي؟ دا غریب کم عقل نه دی چې زورور سره جګړه کوي، کم عقل نه دی که نه؟ نو الله تعالی فرمایي چې ای بندګانو غوږونه کولو کوئ واورئ، یا خو سود پرېږدئ، یا خو سود پرېږدئ او کو نه پرېږدئ جنګ له تیار شه. څوک وایي؟ الله جل جلاله فرمایي مسلمان وایي چې زه مسلمان یم خو سود نه پرېږدم، نه پرېږدم. الله پاک چا جنګ کړی دی؟ نه. کولی شي ورسره؟ نه. دک رنګ چری بیا چې ملک سپر پاور، فوج نمبر 1، ایټمی پاور په غونډ دنیا کې مغلوب، په غونډ دنیا کې مغلوب. ته خبرې کول نه یو مونږه څه وجه ده؟ بنیاد د دې څه دی چې مونږ تاسو قرآن اگر چې الفاظ وایو ساره مال یاسین وایو شپې تبارک الذی وایو خو لیکن چې موږ د قرآن څه وایي مونږ هغه نه کوو، مونږ غلا کوو، ډاکه کوو، کام چوری کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقه. اے مسلمانان چې کلم ته ټیکدارې او تا سره یو غریب کس مزدوری وکړه، دې مزدور لا خوله وچه شوي نه ده انه مخکې ولته مزدوري ورکړه، انه ورته مخکې ورکړه. مونږ څه کوو چې کله مزدور مونږ سره راشي بیا کړو 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 تر دې